أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ورونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابي الله تعالی پوره دین کیږي چې دا پوره دین په موږ په ژوند کې راشي او ټول مسلمانانو انسانیت په ژوند کې راشي نو موږ به کامیاب شو. د سبا د زیارت ورځ باندې به د اریپولا جومات نه صبحي 9 بجې باندې د سیروزي جومات به زموږ هغه ځي ټول خواهشمند حضراتو ته اپیل کړم چې صبحي 9 بجو له به اریپولا جومات چې ناروغه له سره د پیشترې او سره د بالغ ته په تابع باندې به راشئ نو سیروزي جومات به یې سیروزه کې به ځو. دا تبلیغ داسې کار دی چې کلمه کې 15 فرض دي یو ویل په ټول عمر کې یو ځل فرض دي یو معنا ځان پوهول فرض دي دویم نمبر یو مقصد ځان پوهول فرض دي څلورم د کلمې نه لاندې ژوند تیرول فرض دي او پنځم کلمه خلکو ته رسول فرض دي. تبلیغ په دغه طریقو باندې دی چې یې صدا چې په وطن کې میاشت کې سیروزه لګي پس بیمار به روپۍ باندې سره سیروزه به میاشت کې لګي دا وطن کې به خلکو له کوم بد عمله خلک جماعتونه به راولي چې د الله احکامات او نبی علیه السلام ژوند هغه طریقې په ژوند کې راشي. بیا دویمه چیله چې هغه کال کې چیله ولګي بیا چې کوم د 4 میاشتې چې 4 میاشتې په ملک دننه ولګي 50,000 روپۍ می صحت هم کوي 4 میاشتې نو ته به د کلمې خورونکو کلمې رسونکو کې به حساب شي قیامت په ورځ. او بیا چې چا صحت نه ښي او 4 میاشتې لګولي نو 1 کال دپاره به بار ملک لځي خپلې روپۍ به خرج کړي خپله بیشتره به میر سره نو کلمې رسونکو کې به انشاءالله الرحمن شمار کږي قیامت په ورځ باندې چې کومه ملامتیا ده کافر به چې موږ خو ټول شیونه دوی ته ورسولي دوی موږ ته کلمه نه ورارسولې نو پیغمبران او صحابه کرام به ورته چې موږ خو رسولې نو موږ باندې چې کوم فرض دي دا به راباندې پوره شي چې کلمې رسونکو د قیامت ورځې پورې څومره انسانان چې دا نبي علیه السلام امتیان دي خو بده مرغه کافر دي دغو ته کلمه رسول د نبي علیه السلام ټولو امتیانو ذمهواري ټولو مسلمانانو ذمهواري چې موږ به دوی ته کلمه رسو نو بس موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو دا سبا سیروزي جومات ته زیارت په ورځ باندې به اریپولا جومات نه ځي چې موږ او تاسو ټول پکې لاړ شو. الله تعالی به ډېر اجر ورکړي چې الله په لار کې اوسې په لومړي قدم چې کور نه اخلي ټول ګناهونه معاف کړي 1 روپۍ به 2 لکه باندې خرج کړي ثواب ورته میلاوږي او